السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دغه د شوال روژې چې یو ښځه قضایي روژې مخکې ونیسي بیا د شوال روژې ونیسي او که څنګه چم وکړي. محترمه، روژه چې د سړي څخه مثلا د یو عذر په وجه باندې فوت سي، قضا یې بیا لازمه ده. د قضا یې دستي نه ده لازمه چې له اختره بعد بې دستي ته راګرځوي، خو ښه کار دا ده چې دستي یې راوګرځوه. نو اوس دلته دا خبره ده چې آیا که یو ښځه په روژه کې روژې وخوري د یو عذر په وجه باندې او بیا د شوال په میاشت کې دغه خپلې روژې راګرځي، نو آیا د هغه نفلي روژو غاړې په خلاصېږي که نه په خلاصېږي؟ محترمه، دغه یو جزیه مخکې موږ وړاندې کله چې د زکات متعلق فتاوا هندیه او نور کتابونه وایي چې زکات ورکول او فقیرانو مسکینانو ته د زکات غاړې په خلاصېږي. وصله رحمي ګوره فرضي عمل دی زکات، فقراو ته باید ورکول سي، خو مسکین ته که ورکول سي هم د فرضي عبادت غاړې خلاص وي، هم وصله رحمي چې هغه ځان ته سپېڅلی مقام لري د هغه ثواب لاسته راغلی. نو زما په اند په فکر باندې چې دغه خور د شوال په میاشت کې کومې خپلې روژې قضایي راوګرځوي، د قضایي نیت کې وکړي، الله به د هغه شوال د نفلي روژو ثواب هم ورکړي. که د الله جل جلاله فضل و رحمت ډېر پراخه او وسیع دی، ډېر پراخه او وسیع دی. او عموما خو نو تر نفلي عبادت هغه فرضي عبادت باید مخکې سړی کړي. اوس که د شوال په میاشت کې څوک قضایي روژې راګرځوي نو تر نفلي باید قضایي له مخکې کړي، او که نفلي تر له مخکې هم څه مشکل نه لري، فضیلت په فرضي کې دی چې هغه تر له مخکې. او زما په فکر باندې چې دغه مخکې مې هم درته وویل چې الله جل جلاله به دغه چاته چې قضایي روژې راګرځوي هغه د شوال د روژو ثوابونه به هم ورکړي، ځکه دغه میاشت کې د رحمت میاشت ده، ښه میاشت ده، او تا هغه فرضي عبادت کې را قضایي کې راګرځوې هغه هم به دې د فرضو غاړې خلاص شي، هم به الله د هغه نوافلو ثواب درکړي. حاصل تحتوي على المراقي الفلاح 1490 کتاب الصوم. والسلام علیکم ورحمت الله.